الله الرحمن الرحيم. درود شريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 1737 نمبر حدیث شریف دے 1110 نمبر. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، زمون سردار سیدنا حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما نے دا حدیث روایت دی. اللہ پاک دې ته راضي شي، الله پاک دې د خپل ځان نه راضي کړي، الله پاک دې زما ستا او د ټول امت د طرف نه بهترینی بدلی ورکړي. ان رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم قال، چې جناب نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی، پیغمبر علیہ السلام ویلی دی، ان الله یبغض البلیغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه. د الله تعالی هغه سړي نه دی خوښه سخت بدی شي، الله تعالی هغه سړي سخت بدی شي، يتخلل بلسانه كما تخلل البقرة، چې خپل جبی د غوا د شخوند په شان بار بار تاوی را تاوی. غوا چې کله په موږي تړلی شوي وي، غوا میخه دا خوله ویی او په دې وښکو باندې زګونه را روان، بار بار جبه تاوی را تاوی. نو نبی علیہ السلام فرمایي د الله پاک هغه سړي ډېر سخت بدی شي چې د خبرو کولو په وخت کې لکه د غوا میخې په شان شخوند وي. د دې حدیث مبارک چې امام ابو داود او امام ترمذی رحمهم الله روایت کړی دی او ویلی دی وی دا حدیث حسن حدیث دی. د دې وضاحت علماء داسې کړی دی چې خبره هماغه بهتره ده چې په قدر د حاجت او د ضرورت. غوا میخه خو چې په موږي ولاړی که نه، نو هغه بس شخوند وي، خوله نه ودرېږي. د یو دا مطلب دی چې بې ضرورته خبرې به نه کوو. بې ضرورته خبرې کوونکې د خدای پاک ډېر سخت بدي شي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې تشبیه د غوا میخې سره ورکړه. غوا میخه په غوجل کې که ګیا ورته پرته هم ني، بس شخوندونه وي. نو یو مطلب ترې نه دا راووتو چې بې ضرورته خبرې کوونکې د خدای پاک بدي شي، بې حاجته خبرې، بې ضرورته خبرې. او دویم دا دی چې خبره هماغه بهتره ده چې په قدر د حاجت سره سره سیده او ساده سیده ساده خبرې. دا خبرې نه دي خبرې. او دې کې چې دا کوم الفاظ دي دا وی د سړي په دننه چې کوم کیفیت دی که نه، کوم حالت دی، د هغې عکاسي کوي، د هغې ترجماني کوي. نو خبره چې کله سیده ساده د سړي څنګه انداز خپل د خبرو ساده الفاظ پکې وي، نو دې خبره کې اثر زیات وي. او په ځای د دې چې اوس را برابروي یې که نه، غوړه زیړه خبره تیاروي چې په دې سره خلک خوشحاله کړمه، هغه بیا په اثر نه کوي. اثر دا زمونږ او ستاسو شریعت زمونږ او ستاسو د خبرو کولو هم خیال ساتلی دی چې مونږ په خبرو کولو کې هم لحاظ وساتو. او بیا دا چې مخامخ راته څوک ولاړ دی، دا خبرې چا سره کوم، عمر کې رانه مشر دی، چې هغه شانتې الفاظ استعمال کړم چې هغه د احترام وي، د اکرام وي، د اعزاز او د عزت الفاظ وي، مشرولی وي. او چې کشري نو هغه بیا د شفقت او د مینې او د رافت نه ډک الفاظ وي. او چې همزولی وي نو چې د عزت الفاظ وي، همزولی وي چې د عزت الفاظ وي. الله پاک دې زمونږ او ستاسو خبرې اترې ښایسته کړي، د شریعت مطابق دي کې الله پاک زمونږ او ستاسو خبرې. ځینې کسان داسې یو مونږه چې د خبرې مقصد هم معلومه نه چې دا څه وایم، خو بس لګیا لکه د زنانه غونته، که زنانه یو ځای کې 3 زنانه هم جمع شي که نه، نېکبخت یې 3 واړه به خبرې کوي، په یو ټایم به 3 واړه اخته وي. بس د خبرو کولو ګویا د هغې یو لیمټ دی، هغه پوره کوي، زر زر یو حد دی، د چا ورته غوږ وي که نه. دا اثر په سړو هم شوی دی، په ځینو سړو باندې هم شوی دی. او بیا بعضې کسان خو داسې چې ګونګي سونګي اړو خبره نه کوي، بیخي بس خاموش یاړو، د ضرورت خبره هم نه کوي. خو چې کله د خبرې ضرورت راشي که نه، نو داسې الفاظو کې داسې انداز کې به خبره وکړي چې زړه بدله زری زری، زړه بدله ودردوي.
نو دا مونږ او تاسو ته زمونږ او تاسو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا تربیت راکوي چې دا الفاظ دي که نه د دې چناو د دې انتخاب مشر سره د مشر په انداز کې، کشر سره د کشر، همزولي سره د همزولي په انداز کې. مطلب دا چې داسې سیده ساده انداز کې یو خبره وکړم، خبرې خو مقصد او ضرورت دپاره کېږي که نه، سوال جواب وي، مقصد وي، ضرورت وي هغې دپاره. نو داسې الفاظ چې لږه مختصر خبره یو په خبره باندې مخکې پوه شي. الله پاک دې زموږ او ستاسو د هر څه صحیح تربیت وفرمایي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا رب. انشاءالله ته به دې ترجمه شروع کړو.